بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف رحمت الله علیه دا اسم متمکن د اعراب چې کوم 9 اقسام دي نو هغه بیانول شروع کړي دي. په هغه کې 15 اقسام د اعراب د اسم متمکن اوس پورې بیان شو او اوس مصنف رحمت الله علیه په شپږم قسم کې شروع کړي نو وی فرمایل السادسو شپږم نمبر قسم دا اسم متمکن د اعراب په اقسامو کې ان اغدادي یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها چې د دې حالت رفعی به دا په وو سری کم وو داسې وو چې د اغینه ما قبل حرف به مضموم وي، یعنی د دې حالت رفعی با په واو مده سری. واو مده مطلب دا چې واو به ساکنی او د اغین مخکې به ضمه وي او په حالت رفعی کې به د دې علامت د رفع دا عمدغه وو وي. والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها او د دې حالت نسبی او حالت جری دواړه به په یا سری، داسې یا المکسوری چې مکسور بوي ما قبلها هغه حرف کم چې د دین مخکې وي، یعنی په حالت نسبی کې او په حالت جری دواړو کې به په دې کې یای مده راځي. یای مده مطلب دا دی چې یا به ساکن وي او د عین مخکې به کسره وي، نو دا علامت د نصب هم دی او دا علامت د جرم دی، خو په دې دواړو کې به فرق په څه طریقه کولی شي؟ نو په دې دواړو کې به فرق کولی شي د عامل په وجه باندې. که عامل د نصب راغلی وي نو یا مکسور یا مکسور ما قبل چې دی نو دا به علامت د نصب وي، او که چرته عامل د جر راغلی وي نو دغه یا مده چې دا نو دا به علامت د جر وي. ويختص او دا قسم اعراب دا خاص کولی شي بجمع المذکر السالمی په جمع مذکر سالم پورې، نحو مسلمون لکه د هغې مثال چې دی نو هغه مسلمون دی. و اولو او دا اولو پورې خاص کولی شي. و عشرون مع اخواتها او عشرون د خپل امثال سره لکه 30 40 50 60 70 80 90 دا ټول چې دی نو دی پورې دا قسم اعراب دا خاص کولی شي. تقول تبوي جاءني مسلمون و عشرون و اولو مالن، دا په حالت رفعی کې دی ځای کې دا په موقع د فاعل کې واقع شوی دی، او جاء دا فعل دی دا عامل د رفع دی د خپل فاعل لپاره، نو په دی وجه مسلمون کې و ما قبل مضموم راغلی دی، عشرون کې هم داسې دی او اولو مالن کې هم دی. ورأيت مسلمین و عشرین و اولی مالن په دې ځای کې رأيت فعل با فاعل دی او دا مسلمین عشرین اولی مالن د دې لپاره د مفعول به په مقام کې واقع دی، په دې وجه باندې دا منصوب دی او په دې کې نصب په یا ما قبل مکسور سره دی، او دا یا دلته کې علامت د نصب دی ذکر رأيت دا عامل د نصب دی. ومررت بمسلمین و عشرین و اولی مالن په دې ځای کې مسلمین عشرین او اولی مالن دا مجرور دی او د دې علامت د جر په دی کې یا ما قبل مکسور دی، او مونږ دې ته علامت د جر ځکه ویو چې دلته کې عامل د جر راغلی دی چې هغه با حرف جر دی. اوس پورې د اعراب 15 اقسام بیان شو او دا اوسنی چې دی په نننی عبارت کې نو دا شپږم قسم دی، او دا شپږم قسم دا مونږ داسې به وویو چې دا خاص دی جمع مذکر سالم پوری او د هغې چې کوم ملحقات دي نو هغې پوری. لکه څنګه چې مونږ په تثنیه کې تفصیل بیان کړو چې تثنیه حقیقي ده، صوری ده او معنوي ده، همدغه تفصیل دا په دې کې هم دی چې جمع یو حقیقي ده، بل جمع صوری ده، بل جمع معنوي ده. جمع حقیقی دا هغه ده، یعنی جمع مذکر سالم حقیقی دا هغه ده چې د دې په آخر کې واو ما قبل مضموم راغلی وي او ورپسې نون مفتوحي، او یا د دې په آخر کې یا ما قبل مکسور راغلی وي ورپسې نون مفتوحي، یعنی دا د دې لومبی خصوصیت دی چې د دې په آخر کې به واو او نون وي یا به پکې یا او نون وي، په دې دوه کې به یو خامخا وي.
او دویم خصوصیت د دې دا چې د دې معنا به د جمع وي. او دریم خصوصیت د دې دا دی چې په دغه ماده کې کمې مادې پورې چې و او نون ملحق شوي دي او یا او نون ورپسې ملحق شوي دي نو په دغه ماده کې به دا مفرد هم لري. لکه مسلمونه نو په دې کې آخر کې و او نون راغلی دی، جمع هم ده، دا معنا هم د جمع ده، او د دې مسلمونه چې کومه ماده ده نو په دې ماده کې دا مفرد هم لري چې مسلم دی. دویم نمبر جمع سوری ده. جمع سوری دا هغه جمع ده چې د دې صورت او شکل دا د جمع وي، خو دغه مادې نه دا مفرد نه لري. چې کومې مادې نه جوړ شوي نو د دغې نه دا مفرد نه لري، لکه 20 نه 90 پورې. اوس 20 دا صورت د جمع دی، 90 30 40 دا ټول صورتن جمع دي، لیکن دغه کومه ماده چې ده نو په دغه ماده کې دا مفرد نه لري. مونږ داسې نشو ویلی چې 20 جمع ده 10 ده او 90 جمع ده 90 ده، داسې نه ده. او دریم نمبر جمع معنوي ده. جمع معنوي ده هغه جمع ده چې د دې معنا د جمع وي، نه صورت د جمع وي او نه په دغه ماده کې مفرد لري. د کومې مادې نه چې دا جوړ شوي نو په دغه ماده کې مفرد هم نه لري او دا صورتن هم جمع ني، یعنی د دې په آخر کې و نون او یا او نون نی راغلی. او د دې مثال چې دی نو هغه اولو دی. نو اولو دا اوس جمع دی، خدا د ذو جمع دی، نو ذو د دې اولو د مادې نه دی. همدغه شان په دې د دې په آخر کې و نون یا او نون هم نشته، نو دا نه صورتن جمع دی او نه د دې مادې نه دا مفرد لري، بلکې صرف معنا د دې د جمع ده. اوس په دې ځای کې یو خبره هغه قابل غور ده، هغې ته فکر پکار دی، او هغه دا ده چې دا جمع مذکر سالم چې ده او د دې چې کوم ملحقات دي چې هغه 20 30 وغیره دي، او د دې بل ملحق چې دی نو هغه اولو دی، نو دا ملحقات د جمع مذکر سالم او جمع مذکر سالم په خپله دا فروع دي. او دا فروع د څه دي؟ نو فروع یعنی فرع د دې لپاره خو ضروری دی اصل، نو دا فروع دی، نو د دې اصل څه دی؟ نو د دې اصل مفرد دی. جمع مذکر سالم دا فرع ده د مفرد، د دې چې کوم ملحقات دي نو هغه هم فروع دي د مفرد. اوس هر کله چې جمع مذکر سالم فرع شوه د دې ملحقات هم فروع دي، نو په نحو کې دې ته اعراب ورکړی شو فرعي، ځکه یو اعراب بالحرکت دی هغه اصلي دی، یو اعراب بالحرف دی هغه فرعي دی. نو دا جمع مذکر سالم او د دې ملحقات چونکې فروع دي، نو فروع کې د فرعي اعراب قبلولو صلاحیت موجودي، په دې وجه باندې دې ته فرعي اعراب ورکړی شو چې هغې ته ویلی شي اعراب بالحرف. اوس په دې ځای کې یو اشکال دی، او هغه اشکال داسې دی چې دا جمع مذکر سالم د دې د لفظ نه او د دې نوم نه خو داسې معلومیږي چې د دې په آخر کې به و او نون راغلی وي یا او نون به پکې راغلی وي، او د دې معنا به د جمع وي، د دې د دغه مادې نه به مفرد موجودي، خو د دې مذکر ټکي نه دا معلومیږي چې دغه مفرد چې دی نو دا به هم مذکري. نو مصنف رحمت الله علیه فرمایي چې دا اشکال واقعي دا واردېږي، دا ټیک دی، خو د دې اشکال جواب داسې دی چې په مفرد کې د مذکر او د مؤنث اعتبار نشي کولی. بس چې دا درې څیزونه موجود شو، د دې په آخر کې و او نون یا او نون راغلی دی، معنا یې د جمع ده او د دغې مادې نه مفرد لري، نو بیا برابره خبره ده که دا مفرد د دې دا مذکر وي او که مؤنثي. دا مطلب دا دی چې څه فرق نه غورځوي. نو جمع مذکر سالم دلته کې دا د دې لغوي تشریح نه ده مراد، بلکې دلته کې د جمع مذکر سالم اصطلاحي تشریح مراد ده، او اصطلاحي تشریح دا ده
چې د دې په آخر کې و او نون یا او نون راغلی معنا یې د جمع او دغه مادې نه مفرد لري نو بس دا جمع مذکر سالم ده. که دغه مفرد مذکر یو که مؤنث دا فرق نه کوي. نو د داسې قسمه جمع اعراب به عمداوي کوم چې بیان شو په شپږم قسم کې. او د دې وجه دا ده د اشکال ذکر راغی چې بعضې الفاظ داسې دي چې هغه په و او نون سره جمع شوي دي لیکن د هغې چې کوم مفرد دی نو هغه مذکر نه دی بلکې مؤنث دی، خو بیا هم هغه د اعراب په اعتبار سره دا شمیرلی کیږي په جمع مذکر سالم کې. نو اشکال دا واردېده چې دا څنګه جمع مذکر سالم ده چې د دې واحد چې دی او مفرد هغه مؤنث دی. نو دی وی چې دا جمع مذکر سالم اصطلاحي ده، دا شامل ده دغه ته هم. او تاسو به سوچ کوئ چې دا به کوم الفاظ داسې وي چې هغه په و نون سره جمع شوي دي او د هغې مفرد مؤنث دی. نو هغه دا الفاظ دي سینونه، نو دا جمع ده د سنتون. نو سنتون واحد د دې مؤنث دی، خو سینونه د دې چې کومه جمع ده نو هغه د جمع مذکر سالم په وزن ده او جمع مذکر سالم ده او د جمع مذکر سالم اعراب په دې کې جاری کیږي. همدغه شان ارزونه دا د ارزتون جمع ده او ارزتون چې بیا بعد کې ارزون ته جوړ شوی دی نو دا هم مؤنث دی لیکن د دې دا جمع چې ده نو دا جمع مذکر سالم ده او اعراب د جمع مذکر سالم په دې کې جاری کیږي. همدغه شان ثبونه دام جمع مذکر سالم ده او د دې واحد مؤنث دی ثبتون. او همدغه شان قیلونه نو دا هم جمع مذکر سالم ده او د دې واحد چې دی نو هغه مؤنث راځي قلتون. نو دا اشکال دا ختم شو چې سینونه، ارزونه، ثبونه، قیلونه دا چې دی نو د دې مفرد دا مؤنث دی نو دا څنګه جمع مذکر سالم حسابیږي. نو دا اشکال ختم شو. داسې چې دا جمع مذکر سالم اصطلاحي ده چې په و نون سره جمع شوی ده او په یا و نون سره، نو دې ته اعراب د جمع مذکر سالم چې دی نو هغه متوجه دی او پکې جاری کیږي. د دې عبارت ترکیب هغه داسې دی چې السادسو دا مبتدا دی، ان مصدریه ناسبه دی، یکون دا فعل ناقص دی، الرفع معطوف علیه دی، بالواو المضموم ما قبلها دا جار مجرور په اعتبار د متعلق ثابتن سره معطوف علیه دی و عاطفه دی. النصب دا معطوف اول دی په الرفع باندې و عاطفه دی. الجر دا معطوف ثانی دی په الرفع باندې. او بالیاء المکسور ما قبلها دا جار مجرور په اعتبار د متعلق ثابتان سره دا معطوف اول دی په بالواو باندې. الرفع معطوف علیه سره د دواړو معطوفونه دا اسم شو د فعل ناقص او بالواو معطوف علیه سره د معطوف نه دا خبر شو د فعل ناقص. فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله شو په تعویل د مفرد سره دا خبر شو، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. و عاطفه یا استینافیه دی، یختص فعل مجهول دی، پدې کې هو ضمیر دی هغه دی نائب فاعل دی. بجمع المذکر السالم و اولو 20 مع اخواتها دا ټول جار مجرور دی، جار سره د مجرور نه دا متعلق د یختص فعل مجهول سره د نائب فاعل او د متعلق نه د جمله فعلیه خبریه شو.